زما د وجې یو زما ورور ته که هغه د هر ځای دی هغه یو مسلمان ورور دی زما چې هغه ته تکلیف ونه رسېږي او د هغې ټول ثبوت ما سره شته دی هغه د هرې پارټۍ لپاره یو ټول ثبوت د هغې ما سره شته دی خو زه د هغې لکه دغه ځکه نه کوم چې ما ته د خپل قایدو د میجر فضل دا اجازت نشته دی او که کله مقرره ده چې ما ته میجر فضل ما ته دا ووایي چې ووایه بلکل ښکلا ووایه انشاءالله تعالی زه به له ثبوت ته هم ښیم ته او زه به له چې کوم دی نو هغه خبرې زه کوم چې هغه مې چا کړي یو هغې څه کولی شي که د اقتدار د هر چا دی خو خبره به چې کوم دی حق کوي د الله رسول په مخکې هغه خبره کوه او دا د خلکو مخکې هغه خبره کوه چې د هغې ثبوت ته ورکولی شي چې ته د هغې ثبوت هم ورکولی شي او تاسو یو ثبوت یې بې بنیاده خبره نه وي پکار که اصل کې سره هر څه ویلي زموږ لیکلي کې ویلي دي هغه د خلکو سره وعدې ګاډې کړي یا هغه ته پته ده یا کړي دي یا نه دي کړي د هغه موږ هم دا نه وایو چې یاره یا د هغه مجبوري وه یا څه ښه یا څه بد وه اوس ټیک ته موږ په یو څوک خوشحاله هغه باندې یو چې هغه سپیکر جوړ شوی دی زموږ یو عزیز دی زموږ یو ورور دی موږ په هغه باندې څوک خوشحاله یو که وزیر اعظم جوړ شوی دی زموږ ډسټرکټ صوبایي ته پیدا وه او زموږ د ډسټرکټ صوبایي لپاره به یې کار کوو ورور خفه کېږم په دې باندې ما چې تا مخکې 15 کاله دلته کې تېر کړل نو ته ته موږ ته صرف دا وښایه ټیک ده چې په دې کارخانو کې کومې نوکران وشوي تا په هغې کې زموږ لپاره یو ګل چمتو دی په دې ومن کالج کې نوکران وي تا په هغې کې زموږ یو ګل ورکي نه کوم نو ټیک ده زموږ ټیمونه تا سره ولاړ دي هغه خو کم از کم تا له هم دا سوچ پکار دی چې یاره دومره زموږ لیکلي دي کتلې دی زموږ کلي سره راغلي دي زه په نور مخکې په دې باندې ځکه نه ځم چې کېدای شي تا ته مې تکلیف در وکړي زما پرې خبرو باندې زموږ ورور یې موږ تا پسې خبرې نه کوو او زموږ د میجر صاحب دا ډاډ دی چې موږ مخابرې کوو یا خو دا ما د دوه نوم یعقوب پال دی د هغه زوی یم وروڼه او انشاءالله تعالی چې کم از کم ته مخکې خدای پاک اوس کړی چې ته زموږ د کلي ده لوگوں ته توجه ورکړي بلکې د خپله د کلي ټوله توجه ته ورکړي و لوگوں ته په دې سوچ وکړه چې یاره دا زموږ د کلي صاحب شته که یا نشته دی هغه دا خپل کسانو باندې کارونه کوي هغې خپل کارونه وکړل او ته په خپله زموږ کلي ته راغلی نو تا ته خپله پته ده زه نو مخکې نه ځم په دې خبره باندې چې یاره هغه تا ته خپله ښکاره شوي دي هغه او نور به کې ته څه ویل غواړې راته ووایه چې هغه اوس خو لکه مطلب دا د حکومت خو جوړ شو که نه اوس دی له څه پکار دي لکه سپیکر خو هم لکه د صوابای شو او مطلب دا دی لکه 15 سینیټران هم د کی پی کې د صوابای نه چې کم دي وتري که نه وسره نور هم داسې مینېګان ایم پی ایګان هغه هم د صوابای دي اوس زمونږ په علاقه ما داسې کم یو کار دی چې هغه کول غواړي ډېر ضروري دی لومبی خو دا نه چې زموږ کلي ته خلک زموږ خلک داسې ساتونکي خلک دی بلکې ساتنه د خو هغې ذهن مخې ته یو شی پروت دی زموږ اکثر خلک دا وایي چې یاره بھائی ما ته ټیوبویل پکار دی ما ته لاره پکول دی زه اولین خبره دا کوم اوس هغه تور نه دی زور دور دا نه دی زموږ خلکو دا نوکرۍ پکار دي زموږ د کلي دا کم از کم چې دا ماشومان دلته کېږي په یو کلاس کې کم از کم 40 کسان پکار دي چې ته د پایپلاین سکول ته لاړ شې د هغې کې 80 او 85 او 100 کسان دي هغه نو لومبی خو زموږ د بچو یو بنیادي شی دا دی د تعلیم شی دی هغه چې زموږ سکولونه دي په یو کلاس کې 80 او 90 ماشومان دي نو لومبی تاسو دغلې راورکړئ چې زموږ د ماشومانو مستقبل وشي زموږ ماشومان تعلیم وکړي هغه او بل زموږ زناو چې کوم سکول دی ګرلز های سکول دی په هغې کې د سټاف مسله شته په هغې کې د ساینس روم مسله شته دی ډېرې خبرې داسې دي نو مهرباني به ورته دا وي چې الله تعالی تا له ښه سپیکري درکړې ده او ستاسو حکومت دی ته به د هغې داسې کار وکړي چې کم از کم زموږ لیکلي ده دا څومره هلکان چې دي د تعلیم مسله موږ ته لومبی اول پکار ده چې په یو کلاس کې 80-90 کسان وي نو هغه ټیچر به هغه څنګه کار وکړي هغه لوی حال یې هغې کې ماشومان لا ډله څه چلون کېږي هغه پکار دا دی چې ته زموږ دلته کې زموږ د نور لیکلی دی په دې کې نه څه کالج شته دی چې کالج موږ ته جوړ کړي دلته کې او دا هغه شی خصوص نشته دی چې یاره تاسو دا ووایئ چې یاره موږ ته زموږ حکومت نه وو اوس وزیر اعظم هم ستاسو دی سپیکر هم ته یو او صوبایي حکومت هم ستاسو دی الحمدلله موږ پرې ښه خوشحاله یو دغې موږ چا سره دغه نه کوو موږ در باندې ښه خوشحاله یو چې د عمران خان حکومت راغی او دا 15 کاله که چلدی صحیح چلېده موږ به ورسره پخپله ملګري یو دا زموږ لپاره خوشقسمته خبره ده چې کله به مسلم لیګ راته او کله به دغه راته
پیپل پارټي ولا اوس تاسو حکومت ته خپل خوشاله وروړه چې الله تعالی دې تاسو نه طاقت دار کیو چې تاسو د ملک نظام ټیک کړیو زموږ لپاره دا خوشاله خبره ده بل زموږ لپاره خوشاله خبره ده چې زموږ صحابه او ورور عزیز موږ موږ ته په کنه ټول دا خبره نه کوو چې لګنه یې نه خامخا ته په دې باندې وایي چې لګنه دا په لمن ور زمانه کې نه دی او تمام په کنه ټول دا خبره کوي نو نه لکه کم از کم تاسو سوچ لکه پکار دي چې زموږ د کې الکان ګرځي پولیس کې برتی کیږي په آرمي کې برتی کیږي او رینجر کې برتی کیږي ایجوکیشن شتریو په هیلث کې شتریو زمونږ کم کستا برتی کوه کته یو چل یو څو کسان برتی کړي دي هغه تاسو سره ولاړو یو کس به ولاړو وغه تا دا غیش کوم خپل کار نه باندې وکړه انو چې کوم تر تاسو یو کار ما دا وخیه چې ستا یو کس تاسو سره ودرېدل او تا دا کلی د کار کړی دا هر یو سره خپل موبایل کې اړمو کته هر څوره پیسې ورکړي او تا دا غیش تاسو نه کړی چې نو موږ نه اخلمه ولې څنګه یو ورځ راځي دا کوم خالي دا موږ ټول کار کوي ته باندې باندې خپل ته سوق وکړه باندې چیرې پیسې دی ورکړي دي او تا دا غیر څه تاسو نه لګړي چیرې دا پیسې دا په کوم ځای کې لګولې دي نه کوم څه کوم چې پیسې ورکړي دا غیر څه سوچ وکړه دا غیر څه تاسو وکړه دا غیر ټیم ورک مو کړو کا چې وای زما دا کار کیږي دا څنګه کیږي او څنګه نه کیږي باندې نو مهرباني تاسو په دې باندې یا به شاید خپه یو په خوشاله ولا تاسو له ځین زما خبره جوړه چې ټیک ته پیسې تا ډېری ورکړي تا په کروڑو روپیا ورکړل تکیم هغه باندې سوق شو چا په ځان لدی واده کوم چا په سوق او څوک چې کوم نه په خپل کورونه کې بیرو کړی دا به یو اجتماعي شی په هغه تاسو کړو ټیک ته کړي وکړه ستا مجبوري د الیکشن نه پاسې تاسو کولای شي اوس د سټریټ لایټونه لګولې دي کنه دا رڼا والا جی دیګه و تقریبا لګا یو د نور لایټونه څنګه چې دا ولګي او څنګه نو موږ خو دا یو سټریټ لایټونه چې موږ وینو دلته لګېدلې دا نشانسي چې صورت یې په دې چوک کې سره یو لګېدل دي اجو په سټیډیم سره پاکه لګېدل هغه موږ هغه سټیډیم ولا چې تاسو تر شوی دا خو سره نشته دی هغه او صرف دا یو موږ په چوک کې موږ وینو د مارکیټ سره پاکي چې هغه کې یو لایټ شته انو نشته دی ناګه ست کې سره دا پته یې چې تاسو له لایټونو ورکړي او سره دې ورکړي دا معلومات کې څه د دې وخت کې شو ویل چې را ته خیر وګوریا دا د لیار بدل ساتون په لګا دی چې لایټونه تاسو ورکړي او سره دې کې تاسو معلومات کې چې را وایي ما د لایټونو ورکړي نو تر هغه وروسته د الیکشن کې دی وخت کې نشي کولای تاسو دا مسله جوړیږي چې ما د وګورل کیږي ٹھیک شو نو دا هغه وروسته تاسو کولای شئ او ان شاء الله تعالی کچې زمونږه نو د خپل د کلی طرفه ان شاء الله تعالی زه اوسم روان کچې میجر باندې کرم ودرېدو نو زما درم د نو میشتره چې زمونږه د نېشنل پارټي کسان چې سکول یې ما سره راغلي سکول د جماعت اسلامي له کسان سره راغلي سکول د مسلمانۍ کو له کسان سره راغلي او استاد پی ډی کسان سره راغلي دي ناغه زمانه پر ډېر خوشاله خبره ده چې ما ته قسم کړی دی چې میجر باندې کړم دیږي نو موږ ان شاء الله تعالی چې تاسو قسم به بګیو موږ دا نه وایو چې نه طرفه به چې کومه پتا تک په میجر باندې کړم ورته ان شاء الله تعالی که په څو کې ستا 20 وټي انا به یو په نور ان شاء الله تعالی د میجر باندې کړم دا ان شاء الله